الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظیم. محترم شهنشاه صاحب او د هغه سره راغلي ملګري نوشهره پریس کلب، زه تاسو ته هرکلی ویم او په خیرالۍ ویم او ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د پیرسبا غوندې پسمانده او سیلاب زده علاقې ته ځان راورسولو او د دې خلکو د مسایلو نه ځان خبر کړي او هغه مخکې بالا خلکو ته ورسوي. ستاسو ډېر مشکور یم. زه وروره ستاسو په علم کې دا خبره راوستل غواړم چې د پیرسبا په دې وخت کې کوم حال وشو په دې 18 ورځو کې، نو په دې کې د جماعت اسلامي او خدمت فاونډیشن چې کم کردار دی هغه زه بیانوم. الحمدلله لومړني فرصت کې د خلکو حفاظت او د خلکو په ښه طریقې سره استوګنه او هغوی ته ځای ورکول، د هغوی سامانونه په ښه طریقې سره ویستل، دا الحمدلله جماعت اسلامي په ډېر ښه طریقې سره او خدمت فاونډیشن رضاکارو دا کردار ادا کړو. دویم نمبر باندې چې دلته څومره نقصان شوی، دلته د 350 نه والي 400 پورې کورونه چې د افیکټډ دي او داسې افیکټډ دي هغه خلک چې په دې کې په یو کور کې 15 شپږ او 10 پورې خاندانونه دي، یعنی دا 1200 خاندان په دې کې افیکټ شوي دي او همدغسې ورسره چې دی په دې یو خاندان کې بیا یعنی 10 افراد چې حساب کوي نو دا حساب کوي د 12000 افراد په دې پیرسبا کې دی وخت کې دا افیکټډ دي په سیلاب دغه سره. دین علاوه چې دا خلک کم هغه خلکو ته ورغلي چې کم د سیلاب نه بچو نو هغه هم اټومیټیکلی دې سره افیکټډ دي، نو د هغې تعداد چې دی نو هغه تقریبا 20000 ته بیا ټوټل رسیږي. نو زه دلته چې کوم فګر ما سره دي هغه هم دغه دي د خلکو حوالې سره او په دې کې چې مونږ دا لومړنۍ کومه خبره وکړه چې مونږ خلک راوویستل هغه مو ریسک یې وکړو، نو د هغې نه مو الحمدلله بعد کې په هغه ټیم باندې د هغوی دپاره تیار خوراک او د هغوی دپاره میډیکل کیمپ چې ستاسو مخامخ دی دا میډیکل کیمپ تر اوسه پورې جاري دی او فری میډیکل کیمپ دی چې په دې کې هر قسم دوایي زموږ سره فری آف کاست ملاویږي او دا پکې نشته که یو سړی راشي او هغه 3 بیماری وي او د 3 بیمارو دپاره هغه میډیسن غواړي الحمدلله ښه سټینډرډ میډیسن دا موجود دي او هغه ثبوت زه ورکولی شم چې هغه په سوشل میډیا باندې هغه موجود دي او همدغسې ورسره چې کوم خلک په سیلاب کې ګیرو په هغه 2 ورځ په هغه 3 ورځ هغه هم زه په ثبوت باندې ویم چې زما ویډیوز موجود دي او ما هر کور ته چې دی نو الحمدلله تیار خوراک چې دی هغه ما رسولی دی چې کوم خلک هلته ګیرو په سو. به هر حال د هغې نه علاوه زمونږ د خوراک د مرحلې نه بعد چې هغه پرون تر پیر ورځې پورې وچلېده، د هغې نه بعد بیا مونږ چې خلک کورونو ته معمولي شپ شو نو بیا مونږ په کور دپاره هغوی ته تیاره کانه ورکوله چې څوک د چا ضرورت وړل به چې د چا ضرورت نو دلته به یې خوړله، دا ورسره بله مرحله وه. اوس د دې نه بعد د ریهیبلیټیشن مسله ده او ریهیبلیټیشن به څنګه کېږي هغه به لکه حکومتي سرکار چې دی نو هغه خو په دې وخت کې نه ډسټرکټ ګورنمنټ چې زمونږ کوم ناظم اعلی دی د تحصیل نه د هغه درک لګېږي په پیرسبا کې نه اوسه پورې مونږ لیدلې نه د هغوی د طرف نه یو بینر شته نه د هغوی د طرف نه څه اکټیویټیز شته. دویم نمبر صوبایي ګورنمنټ چې دی بالکل د هغې هېڅ څه کردار نشته دی. نمبر خبره زه دا کومه چې دا کم فګر ما وښول چې په پیرسبا کې کم خلک افیکټډ دي نو دې وخت کې پټواري لګیا دی او هغه د سروې کوي، هغه سروې بالکل مشکوکه ده، هغې سره زه متفق ځکه نه یم چې دې وخت کې دا فلډ چې دی نو دا دې خلکو سره چې کوم فلډ افیکټډ دي هغې سره تعاون د حکومت نشته او پټواري لیکل کوي نو په دې باندې دا بالکل مشکوک دی. موږ ته په دې باندې اعتراض دی چې دا د یو کمیټي جوړه کړی شي د پیرسبا په سطح باندې په هغې کې د هر یو طبقې خلک واچولی شي، د هر سیاسي پارټۍ نه د یو نماینده واچولی شي، یو کمیټي د جوړه کړی شي او د هغه کمیټۍ په سربراهۍ کې د کار وکړی شي او زه دا وایم چې بی صوبایي حکومت یا ډسټرکټ ګورنمنټ دی د پوره پیرسبا د هغې چې هغه شناختي کارډ هولډر دی چې هغه په دې کې شامل کړي چې دا پوره پیرسبا چې دی چې دا افیکټډ دی، نه چې په 2010 کې تا کم کردار ادا کړي چې تا پکې زه د دې خلاف نه یم چې خټکنامې ته تا ولې وطن کارډ ورکړی دی، زه د دې خلاف نه یم چې د سیند نه پورې چې کم په وچه خلکو تا ولې ورکړی دی، خو اول به د سیلاب خلک پوره کړي اول به د دوی ته هغه خپل حق ورکړی او د هغې نه بعد به د بیا وطن کارډ هلته تقسیمولو او هلته به یې ورکولو. نو په هغه وخت کې په پیرسبا کې 70% خلک شي او 30% چې دی دا د وطن کارډ نه پاتې شي. اوس بیا موږ ته دا خدشه ده چې هماغسې هغه خلک پاتې شي او دا سیس چې دی دا بل ځای تقسیم شي او دا بل خوا لاړ شي، نو دې باندې زموږ اعتراض او د دې خلاف به موږ بیا راوځو او ستا به په هر میدان کې زه مقابله کوم انشاءالله. تا چې دا خلک تا د پیرسبا خلک بالکل محرومه که، تا د پیرسبا خلک د حیا نه پاک که، په کتارونو یې درول، ته یې منې ستا زوی ایم پی ای دی، ستا دومره حیثیت نشته چې ته یو 10 دیګونه پاخه کې او دی ته یې رولېږې، ستا هېڅ حیثیت نشته، ته به صرف د دې ځای نه وټخلې، ستا به دغه کاري. دې نه علاوه
زه د پټواري چې کومه خبره کومه که په دې باندې عمل درآمد ونه شو انشاءالله پوره پیر سباک به زه ستا خلاف راوباسم او ستا خلاف به زه احتجاج کوم د صوبایي حکومت بیا کوم او د تحصیل حکومت خلاف بیا هم کومه زمونږ چې خپل کوم لاه عمل دی مونږ دا وایو چې مونږ انشاءالله الحمدلله تیار خوراک پروګرام زمونږ بند شو میډیکل کیمپ به زمونږ مسلسل جاری وي او هر چاته زما دا اعلان دی چې دلته راځئ او د دې نه مستفید کیږئ دې نه علاوه زه دا د کلپاڼه پروټکشن وال چې کم ماته لیاقت خټک کړو چې هغې سره الحمدلله دې وخت کې د صنوبر کلي څه ناڅه آبادي په هغې کې بچ شوه چې هغه 8.5 کروڑ روپۍ وې هغه زه یې اپریشیټ کوم چې هغه شوی دی د هغې نه علاوه هغه اکسټنډ کول غواړي چې هغه اکسټنډ شي دا پیر سباک په اله د اوبو نه بچ کېږي دې نه علاوه زمونږ د میرې د پیر سباک میره چې کومه ده د زړې مینې اوبه هم زمونږ په کلي باندې دي او دا یو ډېر غټ اعراب دی په 2016-17 کې په دغه فلډ ډېر زیات باران وشو دا په کلي باندې راغو هغې کې صفایانې ما د نالو کې هغه ګن ما صفا کړو هغه صفایانې چې وشوې کله د هغې نه بعد هم دې وخت کې هغه اعراب ډک دی او تا ته ما څو پیرې هغه منشن کړی دی او تاسو ته مې په درخواست باندې ویلي چې بھئ څنګه د سیند نه پورې تا خوړونه ټول پاخه کړه همدغسې د پیر سباک دا خوړ چې دی نو دا پوخ کړه چې دا د اوبو دا کم رخ چې دی دا د آبادۍ نه ووړو دا مستقل دا پلنم کا دا کولوم کا او دا د آبادۍ دا رخ چې دی دا اوبو دا رخ چې دی چې دا د آبادۍ نه ووړو دا کلپاڼې د یاسون ته غورځېږي او هغه توفیق هم تعالی الله تعالی درنکو نو موږ به دعا کوو انشاءالله په دې به هم زه روزم انشاءالله ستا خلاف به زه په دې باندې هم روزم ځکه تا پیر سباک تباه کړو تا پیر سباک محرومه کړو دا هر څه نه دی محرومه کړو بله خبره زه د کلپاڼې پروټکشن وال دا دې هم اکسټینډ شي په دغې باندې زما د کلي چې دی نو غټ اعتراضات دي او دغه دي غټې غټې خبرې دغه وې زما دغه نه د پیر سباک د طرف نه تا ته چې دی نو خلکو اوټ درکړی دی تا ته عزت درکړی دی او ما سره خبرې ډېرې زیاتې دي دې نه علاوه د ټولو نه ضروري خبره په دې وخت کې خلکو باندې اضافي او وربیلنګ د بجلۍ راغلی دی ګیس بالکل زمونږ کم دی د هغې پریشر کم دی په سیلاب کې ډېر زیات تکلیف و بجلي نه وه بنده وه او د هغې باوجود د ګیس لوډ شیډینګ و زه تا نه دا درخواست کوم چې د پیر سباک ټوټل کلي ته خصوصي توګه باندې د بجلی بیل چې دی نو دا دې معاف کړي شي ګذشته چې څومره بیلونه دي دا دې معاف کړي شي او همدغسې ورسره د ګیس بیل چې دی دا دې معاف کړي شي او همدغسې ورسره د لوډ شیډینګ دورانیه چې دا هغه 12 غنټې ده چې دا ناجیزه ده دا ظلم دی دومره ظلم دی چې په دې سیلاب کې مونږ سره کم زیاتې وشو یو طرف ته ګیس نو بل طرف ته بجلی نه وه دغه لوډ شیډینګ دی په مونږ باندې کم کړی شي او دا دورانیه چې ده نو زما د علم مطابق ما سره چې کوم فکر دی مونږ سره د لوډ شیډینګ دورانیه صرف 8 غنټې جوړیږي د 8 غنټې نه علاوه 12 غنټې په مونږ باندې مسلسل لوډ شیډینګ کیږي او په 12 غنټو کې هم چې کله هغې راپرېږدي نو بیا هغې کې هغه ټریپ کیږي بار نو دغه مسله چې ده نو دا مونږ ته د زر تر زره حل کړي شي او د دې نه علاوه زه دا درخواست هم کوم چې په دې وخت کې د ډینګي په پیر سباک کې باقاعده چې دی نو مریضان راځي دلته کې او هغه چې مونږ وګورو نو هغه حالات ډاکټران چې وګورو نو هغه مونږ ریفر کړه قاضي هسپتال ته مو قاضي میډیکل کمپلیکس ته مو ریفر کړه سمو ډي ایچ کیو ته ریفر کړه نو د ډینګي یو غټه وبا چې ده نو هغه په دلته کېده ځکه چې اوبه ولاړې دي او هغه تاسو ته پته چې په پاکو اوبو کې کېږي بالکل د ډسټرکټ نوښار د میډیکل کیمپ د ډي ایچ او دې وخت کې د هغې ثابته کړي چې یو پیناډال ګولۍ دی ورکړی زه چیلنج ورکوم ما سره دې کینی زه چیلنج ورکوم یو پیناډال ګولۍ چاته نه ده میلاو شوې ټوټل میډیکل کیمپ چې دی هغه د دې ځای نه چلیږي او دی دې راشي تاسو راشي په دې کلي کې سروې وکړئ چې د نازک سابقه ډسټرکټ ممبر د علاوه تاسو ته په بل ځای کې دوايانې میلاو شوي که نه دي میلاو شوي که تاسو ته وي چېرې بل ځای میلاو شوي ما جرم کوي او که نه میلاو شوې نو زما دا خبره به بیا ټیک وي تاسو صحافیان تاسو ته د علم کېږي تاسو په دې باندې خبره وکړئ زه د اګریکلچر حوالې سره زمونږ په دې وخت کې په پیر سباک کې د جوارو فصل د غني فصل او د کچالو فصل دا بالکل برباد شوی دی خو چې کوم خلک هم دا دي نو هغه دا د دې زمیندار دي مونږ سره زیات خلک د زیاته ځمکه دا د کنډرو ده او بیا زیاته ځمکه چې ده نو دا د چند خلکو ده د اکثریت خلکو ځمکه پکې نشته د ډېرو کمو خلکو ځمکه ده او دا زمیندار غریبانان دي د دوی د کچالو او تیار فصل غني او جوار د دې ډېر زیات نقصان شوی په هنګامي توګه باندې دسته کې دوی سره چې دی نو امداد پکار دی او د هر څه شکل کې چې نو هغه پکار دی او د دې ازاله کول پکار دی اله به مونږ په آرام کینو زه به اله په آرام کینم زما دا ټیم به اله په آرام کینی چې زه دا حق د دې دپاره واخلم کنی انشاءالله زما به لاسي او د دې ام پی او د دې ام ان ای به ګریواني واخر دعوانا الحمدلله ناظم بھائی ضلعي نظامي دا فلټ چې راغلی نو څه کیمپ څه تیار کانای خو ډېر بېلابې علاقو ته رسول ټول ته نه رسېدلی دا تاسو چې د عوامو نه دلته د عوام ناست دي
دوی به وایي چې د سرکار د طرف نه دوی ته څه راغلي دي تیار خوراک دا دې ناست یو تپوس وکړي دوی به تاسو ته د خپل حق دپاره څومره ټایم ورکوي تاسو به که تاسو ته حق میلاو شو نو څومره ډیډلاین ورکوي څو ورځې ورکوي چې تاسو موږ ته به روډ ته راوځو تحریک به چالو کوو د هغې څه ټایم یاره انشاءالله موږ 15 ورځې ټیم په دې ورکوو د پیر سباک د کلي د طرف نه ما چې څومره سروې وکړه ما چې څومره خلکو سره زه کېناستم پاڅېدمه نو 15 ورځې انشاءالله موږ دوی ته ټیم ورکوو ځکه چې هنګامي حالات دي او 15 ورځې ټیم شو که په دې کې زما د کلي مسایل حل نه شو نو انشاءالله زه به جي ټي روډ ته راوځم او د ده د کور ګیراو به کوم انشاءالله په اسلام آباد کې به هم کوم په پېښور کې به هم کوم د ده کورونه ما لیدلي او په نوښار کې او په مانکي کې به هم کوم په پیر انشاءالله سبا کې داسې کم نور ستاسو نه علاوه د خدمت نه جماعت اسلامي داسې و چې د دې خدمت کړی کار یې کړی عام خلک ډیر زیات راغلي عام خلک راغلي دي بالکل هغوی خدمت کړی دی خلکو ته راشن هم ورکړی پوخ راشن یې هم ورته راوړی همدغسې دې وخت کې راځي را روان دي مخیر حضرات چې څومره دي چاته چې پته لګېږي هغوی راځي تر اوسه پورې لوی نقصان څه شوی کور پرېوتی مړی شوی نه مړی الحمدلله نه دی شوي کورونه نه دي پرېوتي خو دا ده چې کورونو کې څومره سامانونه یعنې د شپېتو کالو چې یو انسان خپله سرمایه په خپل کور باندې ولګوي نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې دا اوبه یو کور ووخي یو کور ته دن نه شي خو په 2 لکه روپۍ باندې د هغې رنګ هم نه کېږي فصلونو څومره نقصان شوی فصلونو تقریبا دې وخت کې په 2000 جریب باندې چې دی نو 2000 جریب باندې زما د علم مطابق دا فصل برباد شوی دی تاسو بس هغه لګولي چې 15 لکه 10 لکه 20 لکه نو لکونو حساب سره خو نه خو 2000 جریب باندې چې دی نو په دې باندې دې وخت کې چې کوم فصل ولاړو هغه چې دی نو هغه برباد شوی کومه سروې چې کېږي تاسو د هغې نه مطمئن دي نه چې زه مطمئن نیم چې کومه سروې کېږي ځکه مطمئن نیم چې ما تاسو ته 2010 د فلډ مثال درکو چې نیم لکه 70% وطن کارت شي او 30% خلک پاتې شي اوس بیا زما سره هغه خدشه ده چې دا کومه سروې کېږي دې کې ولې نور خلک نه شاملېږي زه اوس دې وخت کې وایم زه پرون خبر شوم چې د سرکار ټینټ چې دی نو هغه د یو پی ټي آی یو کارکون ته هغه ذمهداري میلاو شوې ده او وایي ته دوایانې او دا ټینټونه او دا یو څه دې وخت کې د ټینټ ضرورت نشته د ټینټ چې کله ضرورت و خو تاسو رونړو که نه دې کې ناظم چیرمن نشي چې هغه د متاثرینو د خدمت ته راغلی بالکل شته دی هغوی د خپل وس مطابق چې څه کړي هغه بالکل هغه هم ظاهر دي خلکو ته پته ده چې هغوی څه کړي دي خو زه دا وایم چې زه خو هم د دغه ګوره د حکومت مثال د چت وي دا مثال د مور وي صحیح ده که نه تاسو چې کوم احتجاج کوئ آیا دې کوم مقامي نور جماعتونه سیاسي پیپلز پارټي ان پی جمعیت دا به تاسو ځان په دغه احتجاج کې شامل بالکل دا ما سره په دې کې ان شاء الله شامل وي دا ما سره په دې کې شامل ځکه دا د کلی مسله ده دا زما ذاتی خبره نه ده او دا خلک چې دي دا په 2010 کې ډیر زیات اګنور شوي دي ډیر زیات خفه شوي او موږ ته پته ده پریکټیکلی موږ کتلي دا جماعتونه خاموش تاسو په پیر سبا کې چې کوم حال روان دی عوام سره چې کوم زیاتې کېږي دا سیاسي جماعتونه خاموش بغیر تاسو نه صاحب دا څه کار دی دا خو وایي جس کی لاټ یوز کی بینس صحیح ده دا خو موږ مشاهده وکړه زموږ زړه چوي چې موږ څوک دې سره موږ اوس موږ وایي د خپل خلک به د دوی راپاسېدي ته به وایي چې یاره د دې خلکو مسایل به ورته بیان کړي چې تاسو راشي د دې خلکو دا مسایل دي دا حل کړئ خو اوسه پورې نن دا د سیلاب سویمه ورځ ده هېڅ چا په دې باندې اکشن وانغوستو نو موږ خو بالکل په دې کې غلي نشو پاتې کېدی موږ خو حق خبره هر وخت کړې ده کوو به م انشاءالله بیا به م کوو بیا به فیډرل ګورنمنټ والا هم د فلډ متاثرینو لپاره مختلف اناونسمنټ کړي دي او بله ورځ د وفاقي وزیر هم رالیږلی و او 25,000 روپۍ اعلان یې کړی نور هم کړي دي نو دغې نه تاسو مطمئنه یا مزید څه مطالبات فیډرل ګورنمنټ نه کوئ جی فیډرل ګورنمنټ خو مونږ چې کوم سوشل میډیا باندې واوره د اختیار ولي صاحب دلته راغلی او هغه خلکو ته وي چې دا 25,000 روپۍ چې د فیډرل ګورنمنټ دي صحیح دی چې دا به د هغوی د طرف نه میلاویږي تاسو ته او زه هم دغه درخواست کوم که فیډرل ګورنمنټ دی که صوبایي ګورنمنټ دی د کوم طرف نه چې عوامو سره تعاون کیږي په کار دا دی چې هغه شفاف وي او په هغې کې هغه پارټۍ پارټیسیپیشن وکړي چې هغه په دې وخت کې په سیاست کې هم دي په هغه په خدمت کې هم دي او هغه یو ټیم مشترکه ټیم دی جوړ کړي چې دې وخت کې زه وایم چې دا سیاسي هر یو څیز چې دی دا د هر سړی په تاخ کې کېدي او د خلکو خدمت ته دی را میدان ته شو مشترکه دی دا خدمت وکړي